شوګر مریضان ما نه یو تپوس کوي ډاکټر صاحب دا انسولین ریزیسټنس څه شی دی؟ نو زه هغې ته وایم انسولین ریزیسټنس خو تاسو تپوس کوئ خو دا ووایي دا تپوس وکړئ چې انسولین څه شی دی. نو ګورئ ښه تاسو ته یو خبره وکړم چې نن سبا تقریبا چې کوم د دبلیو ایچ او یو ریسرچ دی په هغې کې دا دي چې 90% خلک چې کوم دي نو په هغې کې د شوګر لیول د انسولین د کمی د وجې نه دی راغلی، د شوګر لیول زیاتېدو وجه یا د شوګر جوړېدو وجه په جسم کې د انسولین زیاتېدل دي. تاسو وایئ ډاکټر صاحب دا څنګه خبره ده؟ نو ګورئ دا زه نه وایم، دا تاسو خو ریسرچ وکړئ په دې سیز تقریبا 90% خلکو ته د انسولین لګولو ضرورت نشته، بلکې دای په وجود کې انسولین زیات دي ځکه ورته شوګر شوی دی. اوس 10% خلک کم دي هغه دي چې چاته ټایپ 1 دی. خو مونږ خبره دلته کې د انسولین ریزیسټنس کوو. نو ګورئ په اسانه باندې تاسو پوه کړم، مونږ چې کوم خوراک وخورو که نه نو معده هسې خو د معدې ډېر کارونه دي، خو یو د ټول نه غټ کار یې دا دی چې دا د خوراک نه چیني رابیلوي، وینې ته یې ورکوي، وینې زمونږ ځیګر ته راوړي، ځیګر کې ترنه ګلوکوز جوړېږي او بیا دغه ګلوکوزو نه زمونږ وجود دپاره انرژي یا ای ټي پي طاقت ورته مونږ وایو هغه ترنه جوړېږي. دا مونږ څونه کارونه چې کوو دا بغیر د چینو نه ناممکن دي. کېږي څه شی؟ دغه ګلوکوز انسولین ځان سره راخلي او سیل ته یې دننه وړي. سیل څه شی دی؟ په دې یو ویډیو موجود ده، بیا یې وګورئ. اوس کله چې سیلز ته دننه انسولین ځي ځان سره شوګر وړي، خو که چېرې په دې سیل کې د مخکې نه شوګر لیول زیات وي یا پکې پوره وي نو دا بیا انسولین ته وایي بس یار ما سره ګوره نور دننه ځای نشته ته دننه مه راځه. هغه ته پته ده چې دا انسولین چې راځي خو ځان سره شوګر راوړي. نو دې سیز ته انسولین ریزیسټنس وایي. مطلب ریزیسټنس دا دی چې بندول، بلاک کول. صحیح ده؟ اوس کله چې مونږ ټیسټ وکړو نو ظاهره خبره ده چې سیلز ته دننه چیني نه ځي نو خو بار به په وینه کې پاتې کېږي، نو چې ټیسټ وکړو نو د شوګر لیول به زیاتي. نو دې سیز ته انسولین ریزیسټنس وایي. دا به ټیک کوو څنګه؟ او هغه هم بغیر د دوایي نه، بغیر د ظاهره خبره ده چې د انسولین خو ضرورت نشته، ځکه په وجود کې زیات دي، نو نور چې ته نور انسولین لګوې خو نوره مسله زیاتې. نو د انسولینو خو ضرورت نشته. 90% خلکو ته د انسولینو د سره ضرورت نشته. او دا زه نه وایم، د دبلیو ایچ او ریسرچ چې دی د دنیا څومره د شوګر سپیشلیسټان چې دي تاسو وګورئ دلته مونږ په انګلینډ کې څونه چې ریسرچ کېږي هغه همدا خبرې دي چې 90% خلک دا انسولین ریزیسټنس دی، د انسولینو ضرورت نشته، دا الټه نور نقصاني کېږي که انسولین ورته شروع کوو. میډیسن کې هم ډېر احتیاط پکار دی. هغه خلک چې ټایپ 1 دی ورته نو هغه لا بیا هم پای کې مطلب دا دی چې هغه شته چې انسولین دی ولګوي. نو مونږ واپس هم هغه خپلې خبرې ته راځو چې انسولین ریزیسټنس څه ته وایي. نو هغه ما تاسو ته ووایي چې څه څیز دی. امید دی چې د سوال جواب به درته میلاو شوی. اوس دا به ښه کوو څنګه، دا به جوړو څنګه؟ نو د دې دپاره دا ویډیو کې که زه دا خبرې کوم دا ډېره لویږي. نو انشاءالله په راروانه ویډیو کې به په انسولینو باندې خبره کوو چې د انسولینو ریزیسټنس به څنګه ټیک کوو او دا به ریورس کوو څنګه به د دې نه ځان خلاصو. او یقین وساتئ چې که چېرې مونږ د دې څیز نه ځان خلاص کړو شوګر دې درسره شته دی، نه شوګر دې ټیک ټاک دی. په هر ځای کې چې یې که دلته مونږ سره په انګلینډ کې یې، که په پاکستان کې او که د دنیا په هر ملک کې یې، الله پاک هم د شوګر نه او الله پاک هم نور څونه مرضونه دي د دې ټولو نه الله پاک څونه جسماني روحاني مرضونه دي الله پاک دې د شفای کامله نصیب کړي. په خپلو دعاګانو کې به هم یاد ساتئ. او که د شوګر حوالې سره هم هر قسمه سوال نو درویش ډایبیټیز ریسرچ انسټیټیوټ د طرف نه ډاکټر نظام هر وخت تاسو په خدمت کې حاضر دی. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.